الذين قالوا نه دی ها الذين خلق قالوا چوی دی لاخوانهم ورونو خپلو ته وقعدوا او رستو پاتې شوي دی د میدان جهاد نه لو اطاعونا که چېرته دی تابعداري کړې وه زمونږ دې منافقانو به وي که دې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام زمونږ خبره منلې وې که نه نو ما قتلو نو نه به قتل شوي دی قل ورته ووایه نبي علیه الصلاة والسلام فادرؤوا دفع کوئ تاسو عن انفسکم الموتا د ځانونو خپلو نه مرګ که چېرته د مرګ فیصله ستاسو کله الله وکړي که نه نو څه چللی تاسو د خپل ځان نه بیا دا مرګ لرې کوئ که نه ان کنتم که چېرته تاسو صادقین رښتیا ویونکي په دې خپله خبره کې ولا تحسبن الذین ګمان مه کوئ تاسو پای خلقو باندې قتلو چې قتل کړی شي دي فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې امواتن د مړو په شان د نورو مړو بل احیاء بلکې ژوندي دي عند ربهم په نزد د رب د دوی یرزقون رزق ورکولی شي دوی ته فرحین خوشحالي کوونکي وي دی بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړی وي الله تعالی دوی ته من فضله د فضل خپل نه ويستبشرون او طلب د بشارت کوي بالذین دای خلقنا لم یلحقوا چې نوی ملاو شوي هم دی سره من خلفهم چې وروسته د دوی نه مطلب هغه خپلو عزیزانو او هغه اقرباو ته طلب د خوشخبرۍ کوي چې کاش چې هغوی ته پته ولګي کاش چې هغوی ته پته ولګي چې موږ دلته کې څومره په خوشحالۍ کې یو څومره په مزو یو الله خوف علیهم دا چې نه به وي سره په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي ټیک دی یستبشرون خوشحالیږي دی بنعمت من الله په نعمت الله تعالی سره وفضل او په مهربانۍ د الله تعالی سره وان الله بشک الله تعالی چې دی لا یضیعون ضایع کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو الذین خلقنا استجابوا چې حکم منونکي دی اجابت کوونکي دی لله د پاره د الله تعالی والرسول او د پاره پیغمبر د الله تعالی نو ربط په رکوع د مخکې رکوع سره دا دی که نه چې په مخکې رکوع کې بیان د غزوه احد وشو چې په غزوه احد کې مسلمانانو ته سلغون تکې تکلیف میلاو شوی نو په دې کې بیان د اسبابو د کامیابی ذکر کیږي چې د کامیابی اسباب څه دي انسان ته به کامیابی څنګه میلاویږي هغه له څه کول پکار دي الذين خلق نستجابوا چې قبل انکر دی لله دعوت الله تعالی والرسول د پیغمبر د الله تعالی یا منونکي د حکم د الله او د الله د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح رسولان چې رسیدلی دی ته تکلیفونه په احد کې للذین لپاره دا خلق احسنو چې نیکو کار دي څه کوي احسنو چې نیکی کوي تابعداري کوي نو منهم د دینا واتقوا او ځان ساتي دی د مخالفت د پیغمبرنا اجر عظیم د دی لپاره لوی اجر دی الذین خلق قالو چې وی لهم دی ته الناس خلقو ان الناس چې بېشکه د مکې والا خلقو قد په تحقیق سره جمعوا لکم جمع کړی دی ستاسو په مقابله کې یو لوی لښکر لاستیصالکم چې څه چل به کوي دی به تاسو ته ستاسو استیصال به کوي نو بیا فاخشوهم تاسو ویریږئ د دینا فزادهم فزیات کدی لره ایمانا د جهت د ایمان نه وقالو ووی دی حسبنا الله کافي د زموږ لپاره الله تعالی ونعم الوکیل او بهترین کارساز دی فانقلبوا واپس شو دا مجاهدین بنعمت من الله په نعمت الله تعالی سره وفضلنا او په مهربانۍ د الله تعالی سره نو علماء کرام ذکر کوي بنعمت هغه سو ثواب او مال غنیمت یو بل وفضل الله تعالی ورته په دغه سفر په دوران کې د تجارت په سامان کې به انتها فائدہ ورکړه ٹھیک شو جی لم يمسسهم نو رسیدل دی تسون تکلیف واتبعوا تابع شدی رضوان الله دردا منگی دا اللہ تعالی والله تعالی ذو فضل عظیم مالک دلوی فضل لے ذالکم دی چی الشیطان شیطان یخوفو یری اولیاءه د ملګرو خپلونه خلق یری
فلا تخافوهم تاسو میریږئ د دینا وخافوني ویریږئ زمانا ان کنتم کچرتی تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي او یقین لرونکي بقدرتی چې د الله تعالی په قدرت باندې مو که یقین وي که نه نو د الله نه ما سوا د اسبابو نه به یره نی ښه ولا يحزنك خفدن کتار الذين خلق يسارعون چې تیزی کوونکي دي په الكفر په کارونو د کفر کې انهم بشک دی چې دي لن يضر الله ارګ ضرر نشي رسول الله تعالی تشيئن د سسیز نو لن يضر علما ذکر کوي ورپسې د اولیاء الله د الله تعالی دوستانو سره تکلیف نشي رسول ښه یرید الله اراده لري الله تعالی الله یجعل لهم دا چې اون ګرځي د دې لپاره حظا سیسه مقرره په آخرت په آخرت کې ولهم د دې لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی د الله تعالی د طرف نه مطلب څه دی په دنیا کې هم د الله تعالی د رحمتونو نه د برکتونو نه به دا خلق محرومي او په آخرت کې هم د دغه خلقو د لپاره د الله تعالی د الله پکړ او د الله عذاب دی ولهم د دې لپاره عذاب عظیم عذاب لوی دی ان الذين بشکا خلق نشتروا الكفر چې واغست دی کفر لرا بالایمان په بدل ایمان کې لن يضر الله ارګ ضرر نشي رسول دی دین د الله تعالی تشيئن د سسیز ولهم د دې لپاره عذاب علیم عذاب درناک دی مطلب تینا سره د دې ایمان په بدل کې دی کفر له ترجیح ورکړه کنه نو الله تعالی وی کدی ایمان نه نړو نو د دې د ایمان په نه راړو سره اسلام او مسلمانانو ته فرق نه پریږدي ولا يحسبن الذين غمان دینک یا خلق کفروا چې کافران شوی دي انما نملی لهم دا چې مولت ورکړې موږ دیتا خیر دا بهتر دی لانفسهم دا پار د نفسونو دی انما بشک خبر دا نملی لهم مولت ورکو موږ دیتا لیزدادوا اسما دا چې زیات شي دی په ګناه کې مطلب مرتبه د استدراج گناہوں کی اللہ والا موقع ورکی نو بیا بل گناہوں کی نو اللہ والا بیا موقع ورکی نو اللہ چی بل گناہوں کی نو اللہ والا بیا موقع ورکی نا خلق سوئی و یرا پلان کی تے پڑے سوس کڑے دے پڑے ورطا سوس کڑے دے نو چی سی آگا پڑے ورطا سوس کڑے یا منڈا وی چی کل آگا پڑے ختم شی کنا نو بیا سردلان دے رو گرو دیگی سردلان دی رو ګرځيږي او داسې رو الله تعالی داسې رو ګرځي کنه چې بیا د پاسیدو د اوچتیدو همت پکې نه د اوچتیدو همت پکې نه نو علما ذکر کوي کنه وای الله دې انسان ته موقع ور کوي خو ګوره دغه موقع نه غلطه فائدہ غستل نه دی پکار ٹھیک شو جی ولهم د دې لپاره عذاب مهین عذاب در رسوایی د آخرت کې ما کان الله ان دی الله تعالی لیذر المؤمنین دا چې پریک دی مؤمنان لرا علامه انتم پدا سیال باندې چې تاسو علی په دین باندې چې تاسو صرف دا وای چې ګینه بس مونږ ایمان نه وړل دي او بس ګینه الله بدر تسنوي نه الله تعالی بدر باندې امتحانونه راولي او چې څومره انسان په ایمان کې مضبوطی کنا نو دومره په امتحان ګوره کلک راځي حتی تردی پوری یمید الخبیثا چی بیل کی غناکار عمل لرا من الطیبی دا پاک عملنا نو علماء کرام ذکر کی دا خبیث نا مطلب یا کفر دے یا کافر دے یا عمل بد دے من الطیبی دا پاک عملنا دا اسلام و دا مومننا وما کان اللہ ندے اللہ تعالی لیطلعکم دا چی خبر در کی تاسو تعالی العیبی پا عیبی کلی بندی مطلب سدے کچر تھا اللہ تعالیٰ نما سوا بل چاہتا علم غیب حاصل وے کنا نغبسو ار چاہتا بجے کم نر حقا بیا پتہ لگی رچے پلان کیدا سے چل لے نو علماء ذکر کئی کنا وی دمونگا عقیدہ دادا چی دا اللہ نما سوا بل اس سوک عالم بالغیب نشتا علم بالغیب دا خاصہ دا اللہ تعالیٰ دا خو ہاں پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا معجزی پا طور باندے خبر دا عیب ورکڑے دے نو یو علم دا غیب دے او یو خبر دا غیب دے نو علم دا غیب خاصہ دا اللہ دا او اللہ خپل پیغمبر تا دا غیب و چکم اخبار ورکڑی دی نو پا اغی اطلاق دا علم غیب نکی مثال بدرکم لکه پیغمبر علیہ السلام مونږ ته چې د قیامت کمی نخی قودلی دی نو دا خو سره دا الله د طرف نخپل حبیب تا
ښودلی شوي وو که نه، د هغې په باره کې ورته خبر ورکړی شوی وو. نو د الله حبیب مونږه تاسو ته هغه د قیامت نشاني او علامات بیان کړل. ښه پوهېږئ تاسو. ولکن الله، لیکن د الله تعالی یجتبی مختار کوي من رسله د پیغمبرانو خپلونه علی من یشاء په چا چې وغواړي الله تعالی، چې څوک الله وغواړي که نه او کومه خبره ورته خبر ورکول غواړي نو ورکي خو پیغمبرانو ته. فآمنوا تاسو ایمان راړئ بالله په وحدانیت الله تعالی ورسوله پر رسولانو د الله تعالی. وان تؤمنوا کچرته تاسو ایمان راړو وتتقوا پرهیزګاري مو اختیار کړه فلکم ستاسو دپاره اجر عظیم لوی اجر دی د الله تعالی د طرف نه. ولا يحسبن الذین ګمان دې نه کوي یا خلق یبخلونا چې بخل کوي دی بما په آسه باندې آتاهم الله چې ورکړی دی ته الله تعالی من فضله د فضل خپلنا هو خیر لهم چې دا بخل بهتر دی د دوی دپاره. نو دلته کې د بخل ممانعت ذکر کیږي چې ګوره بخیل سړی نه دی، بخیل سړی د الله نه دی خوښ. بخیل سړی که یو سړی دا وایي چې زه چې کوم نه هغه بخل کوم او زه په پنډونو مال مې جمع کو، نو ګینې دا کمال به ما ته فایده راکړي که نه. نو یاد ساتئ دغه مال چې د هغې نه زکات نه ادا کړې، د هغې نه صدقې نه ورکړې، ته د الله د رضا دپاره استعمالې نه، ته په ځان نه لګې، ته په بچو نه لګې، نو دا کمال تا ته فایده نه درکوي. ښه ستا مال هله تا ته فایده درکوي چې ته د خپل ځان نه مخکې صدقه کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی صحابو وی څوک په داسي چې د وارث مال له په خپل مال باندې ترجیح ورکوي؟ څوک په داسي؟ صحابه کرامو وی د الله حبیبه داسې خو به هیڅوک ني چې د وارث مال له به ترجیح ورکوي. حضور علیه الصلاة والسلام ورته وی د وارث مال له ترجیح دا ده که نه چې انسان مال ډیری لګوي نه چې دی ترې لړ شي که نه نو چا ته پاتې شي؟ ورثاو ته پاتې شي. نو دی لګیا دی د ورثاو هغه مال ډیری، د ورثاو هغې مال له ترجیح ورکوي په خپل ځان باندې. او اکثر څه وایي وایي یاره بچي ویشتې راپسې به کوي بیا. ښه نو ګورې اکثر د نن دور بچي څه وایي، د نن دور بچي وایي ځان پسې به په ژوند باندې کول که نه، ځان له به کول که نه، موږ ورپسې څه نه وکړو بیا. نو ګورې چې څه کوی ځان له خپله وکوي، ګورې چې څوم کوی ځان له خپله وکوي، که څه نه کوی نو هم ګورې په خپل لاس باندې، ځکه ستا وروستو ګورې د چا په تمه کېږئ مه. ښه ٹھیک شوه جي. او بیا چې ته اوس په خپل ځان پسې خپله نه لګې، د بل وی څه کار دی چې تا پسې لګئ، بیا د بل څه کار دی چې تا پسې لګې. ته خپل ځان نه فایده نه ورکې، نو ته خپل ځان باندې نه خرچه کې. نو ښه جي. بل هوا بلکې دا بخل شر لمبتر در دی دپاره سیطوقونا در چې هار به واچول شي دی ته ما هغه مال بخلو به چې بخل کوونکي دی په دې سره یوم القیامت د قیامت پر ورځ. الله تعالی وي دغه مال به ولا هار کومه دی غاړې ته به ولا واچوم چې زه اوسې ګرځو. ښه ولله او د پاره د الله تعالی میراث السماوات وراثت آسمانونو دی والارض او د ځمکې دی. مطلب ځمکه او آسمان، د دې ځمکې د دې آسمان تمام څیزونه به الله ته پاتې کېږي. ښه الله ځکه دنیا ته چې انسان راته که نه نو چا ځان سره د روپو پړ نه دی راوړی، چا ځان سره چې کوم نه هغه د سونې تختې نه دي راوړي، بلکې انسان چې راځي که نه نو بې کپړو راځي، او چې ځي نو هم بې کپړو ځي، خو صرف کفن ته نه چاپېره کي. ښه نور هېڅ ني په کفن کې جیب ني، چا ورسره چې کوم دی که نه چا ورسره چې کوم نه هغه د پیسو په ګېډې هم نه دي خښ کړي ګورې. ښه او چا ورسره ګورې د سونې هغه خښتې هم نه دي خښې کړي ګورې. ٹھیک شوه. اکثر چې څنګه تېنه ساوځي که نه نو ړومبی والا په جیب کې لاس ووایي چې جیب کې صحیح که نه هغه تېنه لرې کوي، خلک په راځي چې دا صحیح که نه نو د دې لاس نه هغه لکه لاس باندې څه ګړی مړی څه ګوتمه وتمئ هغه هر څه تېنه لرې کي. بس د دې انسان هغه هر یو شی چې کوم دی که نه دا ته دلته پاتې شي. هغه خپلې کپړې نه دی، هغه خپلې کپړې تېنه وشلئ ښه او لرې کي تېنه خپلې کپړې ته هم لرې کړي. نو مطلب دا دی چې ګورې ځان سره هېڅ نشي وړی، او چې ځې که نه نو چې ځې
تشتور بزی خالی بزی نه چا ځان سره کور وړی دی نه چا ځان سره پټی وړی دی نه چا ځان سره کټی وړی دی نه چا ځان سره ټوپۍ وړې ده او نه چا ځان سره روپۍ وړې ده او نه چا ځان سره سپلۍ وړې ده. ٹھیک شو تشتور انسان چې کم د دنیا نه ځي نو مطلب دا دی چې ستا مال هغه دی چې کم دې څه کو وخوړو. ٹھیک شوه چې کم دی واغستو او چې کم دی د ځان نه مخکې صدقه کو دا ستا مال دی. دا پاتې مال د چا دی؟ دا د وارثانو دی. دا زمونږ ستاسو نه دی. ګورې حاجی بالکل اوبه ورته ګرمي کې اوبه سر ښه جي. والله الله تعالی بما پاس باندې تعملون چې تاسو عملونه کوي خبير خبردار ذات دی. لقد پتاکیک سراب سمع الله اوریدل دی الله تعالی قول الذين بنا دای خلق قالوا چې وای دی ان الله بیشک الله تعالی فقیر محتاج دی. علماء کرام ذکر کوي وای چې کله دا آیت نازل شي کله چې من یقرض الله قرضا حسنا نو دی یهود پروپاګاندا شروع کړه. وی سره وی د مسلمانانو خدای وای نعوذ بالله غریب شوی دی وی د خلقونه قرض غواړي خلقونه وی قرض غواړي. الله تعالی د دې د خباثت او د دې د غلطو خبرو جواب دلته کې ورکوي. وانا قالون اویل دی یهودیانو بطور استهزاء ان الله بیشک الله تعالی فقیر سدی نعوذ بالله وی محتاج دی. ونحن مونږ چې اغنیاء مالدارانیو سنکتب ودرد چې وبلیکمونږه ما هغه څه قالو چې وایي دی په صحیفو د فرشتو کې وقتلهم الانبیاء قتل کول د دې پیغمبرانو لره بغیر حق فنا حقا ونقول وبوایو مونږ دیتا ذوقوا سکئ تاسو عذاب الحریق عذاب د سوځېدو په قیامت کې ذالک دا بما پسبب داغ سرا قدمت ایدیکم چوڑان دکڑی دی لاسونو ستاسو وان اللہ بیشک اللہ تعالی لیس ند بظلام من ظلم کون کے للعبید پخپل بندگانو باندی نو دا ذالک اسم اشارہ دا راجی دا چاہتا عذاب الحریق تا چی اللہ تعالی دیتا چی دا عذاب ورکی کنا نو اللہ اس پا بھی سچاتا سزا نہ ورکی. اللہ تعالی جی کمدر حقا چاہتا اس پا بھی سے تکلیف نہ ورکی دا خو چې انسان اگر د حد درجې له دا شرارتونه زیات کی کنه نو بیا د الله د سزا مستحق شي. وان الله بیشک الله تعالی لیس ند بظلام ظلم کون کې للعبید پخپل بندگانو باندې الذين خلق قالوا چې وای دی ان الله بیشک الله تعالی عهد الینا حکم کړل مونږ ته الله نؤمن دا چې ایمان بنراړو مونږه به رسول پیغمبر باندې حتی تردی پوری تاتینا چراتونو کی مونږ بقربان پیودا سی قربانی سراب تاکلوه النار چیو خوردی لرور یعنی چی سجلو کی دا پخوانی امتونو دا قربانو دا قبولیت علامه بداو کنا چی غی بدا سی صدقه کولا یا بے قربانی کولا نسو چل بیو کو پا یو کلاو میدان کی بے کی خودا نو کچتا دا آسمان نا با اور راغلے او دا قربانی دا صدقه بے اس وزولا نو دا با دی خبر نقوه چی گینی دا قربانی یا دا صدقه اللہ قبول کړه او کچته د اسمان نه به اور را نغلی کنه نه دا به د دقې قربانۍ او د دقې صدقې د عدم قبولیت نه خواخه دا خدا امت محمدیه باندې د الله ډېر لوی فضل دی. صدقه هم که کوي کنه الله تعالی وی بنده یو مسلمان لی ورکه کنه دغه صدقه دی بس قبول شوه او بل قربانی که کوي کنه نو قربانی به تو کی سوکا وی خریوم تاسو خو ګوره اجر به پیدل الله درکوي. اوس که چېرته مونږه تاسو ته دا حکم وی مونږه تاسو ته دا حکم وی چې قرباني به کوئ په یو میدان کې به کیدئ ٹھیک شوه نو بیا به ګوره اکثر خلق په داسې چې د قربانۍ ته به نه تیار ځکه نن قربانی مخپل وکړي د الله تر طرف نه حکم هم دا چې غوښه تاسو خورئ. اکثر ډیر صاحب حیثیت خلق د قربانۍ دپاره بهانې لټوي پمونگا کیگی پمونگا نکیگی نو سویم تاسو جی کمدن حق لغن تخپل حیثیت تا گو رئی اکثر مونگ سخراشی ما توجیوی پمونگ کیگی نو سو تمام تا زمان خجی کمدن تخپل زان پی جانی اول زان تا گو را
ځان ته وګوره ته چې کوم در حق خپل حالاتو ته خپلو خرچو ته او خپل نور د زندګۍ چې ستا د ژوند چې کوم طور طریقې دي هغې ته وګوره نو بس تا ته به خپله ښکاره شي چې په تا قرباني کېږي او که نه کېږي. قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد پتاکیک سرا جاکم راغلیو تاسو ته رسول پیغمبران ډیر من قبلی مکه زمانه بالبینات پخکار معجزات سرا وبالذی پا معجزی سرا قلتم چبای تاسو فلم قتلتموهم ولقتل کول تاسو دی لرا ان کنتم کچرتی تاسو صادقین اختیاوین کی په خپل خبره کی. مطلب ته نه دا دی کنه چې تاسو مکه انبیاء خو چې کوم الله را لېږلي نو هغوی دپاره خو دغه معجزه وه. حضرت زکریا او د حضرت یحیی علیه السلام معجزه خو دغه وه خو تاسو د هغوی نبوت ولې نه تسلیموښه. فإن کذبوکا فإن پس کچرته کذبوکا دی تکذیب کوي ستا فقد په تحقیق سره کذبا تکذیب کړی شو رسولون د پیغمبرانو من قبلکا چې مخکې ستا نه وو جاءو راتلل کړي دی بالبینات پخکاره معجزاتو سره والزبور په صحیفو سره والکتاب المنیر او په کتاب روښانه سره. مطلب ترې څه دی الکتب الاربعه هغه څلور چې کوم کتابونه وکړه. کل نفس هر یو انسان ذائقة الموت سکون کې د مرګ دی. هر یو انسان باندې هغه د مرګ هغه دوران راتلونکی دی. هر یو انسان به د مرګ د دې پیالۍ نه ګوټ کوي. هر یو انسان به د دې سره د دې مرګ په دې دروازه باندې به داخليږي د مرګ نه خلاصې نشته. وانما بیشک خبر دادا توفونا پورا بدر کول شي تاسو اجورکم بدل د عملونو تاسو یوم القیامت د قیامت پرز. پمن پس اراسوک زحزح عن النار چې لرې کړی شه د اور د دوزخ نه وادخل الجنة داخل کړی شه جنت ته فقد فاز پس دې کامیاب شو. اگر چې د سره سي ما لیس ما فیه عن ما فی دنیا من النعم المال اگر چې په دنیا کې د سره اسری خو چې آخرت کې د جهنم د اور نه خلاص شکنه بس دې کامیاب دی. نو مطلب دا دی چې اسباب د کامیابی دا مال نه دی. اسباب د کامیابی دا بادشاہی نه ده. اسباب د کامیابی دا وزارت او منصب نه دی. اسباب د کامیابی چې کم دی کنه نور سیزونه نه دي. اسباب د کامیابی دین دی. اسباب د کامیابی د الله رضا ده. اسباب د کامیابی چې کم دی د الله تعالی تابعداري ده. او چې کم انسان کې دق کراله بس دې کامیاب دی. کده سره ایسم نی کنه خو دې کامیاب دی ځکه د الله او د الله پیغمبر ورته کامیاب ویلی دی. وما الحیات الدنیا نه دا لذتونه د ژوند دی دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکې د انسان دوکه کوي. لتبلون خامخا ازمایش به کولی شي په تاسو باندې فی اموالکم په مالونو ستاسو سره وانفسکم په نفسونو ستاسو سره ولتسمعن خامخا اورئ به تاسو من الذین دا خلقونه اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی ته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه څه چل به کوي دی به ستاسو متعلق مختلفې پروپیګنډې کوي مختلفې خبرې به ستاسو په باره کې کوي او تاسو به د دې پروا نه کوئ. ومن الذین او دای خلقنا اشرکو چې مشرکان دي اذن کثیرا ډیر لوی تکلیفونه ډیرې بدې خبرې وان تصبروا کچرته صبر وکړه تاسو د دې په دې خبرو باندې وتتقوا او ځان بچ کړه معصیت الله تعالی نه فإن ذلک پس بېشکه دا من عزم الامور د بهترینو کارونو نه دی چې څه کوي د الله حکم ته ګوري. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ پاوک چې واغست الله تعالی میثاق الذین کلک وعده لري خلقنا اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی ته کتاب لتبیننه خامخا بیانوي به تاسو دا کتاب للناس خلقو ته ولا تکتمونه نه به پټوئ تاسو دې لره. الله د اهل کتابو نه وعده اغستې وه چې د الله د کتاب دا تعلیمات دا به تاسو نورو خلقو ته وررسوئ. نو دی د الله کتاب به هم ګوره د خپلو مفادو دپاره استعمالو. نو فنبذوه پس وردوله دی دا وعده وراء ظهورهم رستو د شاګانو د دی نه واشتروا واغسته دی بي په پټولو د دې سره ثمنا قلیلا پیسې لږې رشوتې به یې اغستې. د پیسو دپاره به د الله په احکاماتو کې بدلون نه وستو.
فبیسا پس دیر بد دماء سے یشترونا چی سکی اخلی دی بتغییر کلام اللہ دا اللہ تعالی دا کلام پا بدلولو سرا ولا تحسبن الذين گمان دینک یا خلق یفرحونا چی خوشحالیگی دی بما پا آسمان دی اتو چی ورکڑ شوی دیتا ویحبونا و محبت ساتی دی ان یحمدو دا چی تعریف اکڑ شوی دی بما پا آسمان دی لم یفعلو چی نوی کون کی دی لراب علماء کرام ذکر کئی وی دلتا کہ اللہ تعالی زجر ور کئی چی گوارے پا دق کے پیسو اغسطو دق کے رشوتونو اغسطو باندے دی او سڑے خوشحالی گی نا چی گی نی بس چی سکوم نو خوکوم نو نا اللہ تعالی وی ستا دا پارا غٹ نقصان دے چی دا اللہ تعالی و دا اللہ دا پیغمبر او دا اللہ تعالی دا قوانینو پا بدل کی تا بدری پیسو لترجیح ور کے خواہ کم دے فلا تحسبنهم پستاسو گمان مکوی پدی باندی بمفاظت دلریوالی من العذاب دا عذاب دا اللہ تعالینا ولهم دا دید پار عذاب علیم عذاب دردناکتے وللہ دا پار دا اللہ تعالی ملک السماواتی بادشاہت تاسمانون دے والارض یو دزمکی دے واللہ اللہ تعالی علا کل شین پار یو چیز باندی قدیر قدرت لرن کے دے مطلب سے دے دا ہر یو چیز اختیار اللہ سخا دے خواب نو دا ہر یو چیز نو چه دے دا مالدار کول غریب کول رزق ور کول خیر ور کول نقصان ور کول دا دی اختیار اللہ سخا دے خواب ان فی خلق السماواتی بے شک پیدائش آسمانونو کی والارض یو دزمکی کی واختلاف اللیل پاوڑی دو راوڑی دو دشپی کی والنہار یو دورس کی لآیات نشانی دی لئولی الالباب دا پار دا عقل مند خلقو ربط تو رکو دا مخ کی رکو سر دا دی چی پا مخ کی رکو کی مسئلہ دا توحید ذکر کی دا نو دا دی رکو پا افتدا کی ہم مسئلہ دا توحید ذکر کی گی خواه واختلاف اللیل پاوڑی دو راوڑی دو دشپی کی والنہاری دورس کی لآیات نشانی دو قدرت اللہ تعالی دی لئولی الالباب دا پار دا قلمند خلقو الذین خلق یشکرون اللہ چیادی اللہ تعالی لراب قیاما پالت قیام کی ان استطاعو کچرت دی طاقت رسی کنا نو پولالا او قعودن یا پناست باندی کچرتسی اذ لم یستطیعو قیاما کپولالا باندی دا عبادت تکول قوت پکینی وعلا جنوب و پاڑخون دی باندی ویتفکرون او غور و فکر کئی فی خلق السماواتی پا پیدایشت آسمانونو کی والارضی او پسمک کی ربنا اے رب دمنگا ما خلقتان دی پیدا کریتا هذا مخلوقات باطلا عبس سبحانکا پاکی دا تعالی راب فقنا اساتی منگ لرا عذاب النار دا عذاب دا دوزخنا علماء کرام ذکر کئی وی دلتا کی اللہ تعالی دا اغ خلقو چی کم عقل من خلق تی دا اغی صفت بیانی چی عقل من خلق اغ دی چی دا اللہ پا عبادت کے پا ہر ہمتن مصروفی خواہ نو علماء ذکر کئی کنا وی دا دی آیت نا دا مسئلہ ثابت شوا چی دا منز ما پی گوارے پا اس صورت کی نشتا زکاة کتا غریبی در باندے زکاة نشتا کتا غریبی تا باندے حج نشتا کتا بیماری کنک نو دا بیماری دا وجہ نا تانا روجہ ساقیتی گی خو گوارے منز چکم دے کنا دا تانا پا اس صورت کے نساقیتی گی کتے پا ولاڑا کولے شی پا ولاڑے ہوکا کا پا ولاڑے نشی کولے پناستے ہوکا کا پناستے نشی کولے کنا نو پملاستا پا اشارہ باندے ہوکا خو گوارے معافی نشتے دا منسخا او اللہ تعالیٰ بدے دے اپلو بندگانو نا دا قیامت پرز اول چکم تپوس کئی کنا اگا با دا منس پا بارکی کئی اب دا منس پا بارکی کئی نو چے منگا تاسو گوارے پخپلو منزونو کی کمیں انکو خوا ربنا اے رب دمونگا انکا بیشکا مناسوک تدخل النارا چی داخل کتا دل رورتا پقد پتا کک سراخ زیتو تارسوا کدل راب من تدخل النارا للخلود فیها دا ہمیشہ اسیدو دا پارا چی کم سڑے جہنم تلڑ کنا بس دے رسوا شخا وما للظالمین نبوی دا پار دا ظالمان من انصار سوک مددگار ربنا اے رب دمونگا اننا بیشک منگچیو سمعنا وریدل مدے منادین یو آواز کا ان کے ینادی چی آوازی کو پا قرآن سر للایمان دا پار دا ایمان خلق تیسکو دا اللہ پیغمبر لگیاو دا اللہ پا کلام سر خلق ایمان طرف طرب الالخا
ان آمنو دا چی ایمان ناڑی تاسو بربکم پر اقبل سرا پا آمنا پس ایمان ناڑ منگا ربنا اے رب دا منگا فاغفر لنا بخنو کی منگتا ذنوبنا دا کبیر گناہونو دا منگا وکفر لرک عنا دا منگنا سیئاتنا صغیر گناہون دا منگا. یو مسئلہ ذہن تراولی چه جرائم او گناہون چه کم دے کنا دا پا دو قسم لدی یو تا صغیره وی او بل تا کبیره وی. نو کبیره گناہون کم دی او صغیره گناہون کم دی. نو علماء ذکر کئی کنا وی کبیره دا علماء اقوال گوره دا دی کبائر و متعلق مختلف تخا. سوک وی چه ار اغا گناہ چی دا اغی پوارا کی دا شریعت دا طرف نا سزا مقرری نو دقا گناہ گناہ کبیره دا دقا گناہ کبیره دا ٹھیک شوا. او وی چی دا کم گناہ دا پارا سزا متعین نی کنا نا دقا ویسی دی دقا صغیره دا. وگوریت ساتی دا اکثر علماء کرام رائے دا کنا وی ہر یو گناہ که دا اغی نسبت دا اغینا لاندی گناہ تکی نو کبیره دی او که دا اغینا پورتا گناہ تکی نو بیا صغیره دی. نو من وجهن ہر یو گناہ صغیرم کی دیشی و کبیرم کی دیشی. خبرم دین ترا دی خواہ انو او کبیره گناہونا ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ لکری دی کنا وی کبیره گناہونا وی تقریبا 1700 جے کم نرد دی اقسام دی. 1700 اقسام دی. نو کبیره گناہ گوره بغیر دا توبینا نماف کیگی. صغیره گناہونا جے کم در اللہ تعالی ماف کئی. ذکر سرے روایت کے راضی وی کم انسان چی وضو کئی کنا وی دا گناہونا دا دی بدن نریزیگی لکا چی سنگ دا دی بوٹو نا دا دی خزان پا موسم کی دا پانی را دوڑیگی کنا وی دا کسی دا وضو دا وجنا دا دی انسان دا دی بدن اغا صغیره گناہونا را دوڑیگی خواہ ٹھیک شوا. خو کبیره دا پارا بسی توبہ بی دا توبے نے نماف کئی خواہ خجیب. ربنا اے رب دمونگا فاغفر لنا بخنو کی منتاب ذنوبنا دا کبیر گناہون دمونگا وکفر لرک عنا دمونگا سیئاتنا صغیر گناہون دمونگا وتوفنا وفات کی مغلر مع الابرار سرد ریکان خلق نسوکا اقبض ارواحنا علی الایمان. اللہ زمونگا دا چکم روحون دی کنا نو پا ایمان باندے قبض کا واجمعنا مع ارواح النبیین او سچلو کا دا انبیاء و دا نیکانو خلق سر زمانگا دا ارواح جمع کچی مقام علیین دیخوا. دیکھا دا انسانانو دا ارواح چکم دیکھنا چکم نیکان خلق تی نا دا دی ارواح دا با علیین تزی او چکم کم گنانگار دی کم کفار دی کم بدملی دی کنا دا اغی ارواح دا بسجین تزی خوا دا بسجین تزی. اللہ دی منگا ستاسو حفاظتو کی ذکر دا ارواح دا سجین تتلل دا دا کفارو دا بدملو دا نافرمانانو زائد خواہ خجیب. ربنا اے رب دمونگا واتنا راکی مونگتا ما سواتنا چتا وعدہ کرد مونگ سرا لا رسولکا پجبد پیغمبران استاب ولا تخزنا مرسوا کے مونگ لرا یوم القیامتی دا قیامت پرز انکا بی شکت چی لا تخلف المیعاد خلاف نکے دا خپل وادی. اللہ کم وعدہ چی رکڑی دا کنا تد اغی خپل وادی پاسداری کینو فاستجاب لهم پس قبول کرد دی دا پارا ربهم رب دی دعا دی انی بی شکد چیم لوزیعون دایکم عمل عامل منکم عمل دی و عمل کون کرتا سنا من ذکرن کدی سوی مذکر وی او انسایا مؤنث بعضکم بعض ردی بعضکم بعض استاسنا من بعض دا بعض نور ندی. مطلب دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے ہر یو انسان تبادد دی عمل جزا پورا پورا ملاوی گی قا. ذکر پا دنیا کی دی انسان تصور بدائی کنا چی زنانا دا خود دی نارینا پنیم باندے دا نو گینی آیا دی تبادد دا عمل اجرم نیم ملاوی گی نو دا دی جواب ملاوش چی نا بلکہ سرے زنانا او نارینا چی کم عملی کردنو پورا پورا دا اغی بدلا بورتا اللہ تعالیٰ پورا ورکی نیم بنی قا. فالذین پسر چا خلقتی حاجرو چی جرتو کدی و اخرجو یسل شودی من دیارم دو کور رخپلناب و اوزو تکلیف رسول شودی تا پی سبیلی پلار زما کی مطلب تینا سرے
فی طاعتی زما په تابعدارۍ کی وقاتلوا جنگ کون کی ودی کفار سرا وقتلوا او شهادت منته ودی لو کفرن خامخالر بکم دو عنهم ددینا سیئاتهم وغنون ددی ولو ادخلنهم خامخا داخل بکم دی لرا جنات باغنوتا تجری چی بئیگی با من تحت الانهار لاندی دونو ددین نهرنا ثوابا بدلدا من عند اللہ تجانب دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی عندو پنی دا اللہ تعالی حسن الثواب بہترین بدل رخپلو نیکانو بندگانو دا پارا لا یغرنکا دو کدن کی تالراب تقلب الذین آڑی دل داغی خلقو کفرو چی کافرن شیوی دی فی البلاد پا اطراف دا عالم کی چیسی دی لهم مالن چیگی دی دی دا پارا مال دے نو پا دی اطراف دا عالم کی دی گردی دل پا دی دو ککی گئی ما ذکر دا کافر دا پارا گوره دا جہان جنت تے خواہ کافر دا پارا دنیا دا او دا مسلمان دا پارا جنت پا التکی چی اللہ دی مسلمان تصور کئی کنا نا دا اغی دا دی دنیا دا طول نعمتونا دا اغی پذیری کم ندی خواہ دا اغی پذرم ایسا کم ندی چی کم نعمتونا اللہ مسلمان لبا التکی ورکی متاعن فائدہ دا قلیل لگا زمانا ثم مأواهم بیا ٹکانا دی جہنمو جہنم دے وبیس المہاد وخام خادر بد زید ورطلو دے دیر بد بستر ورطلو دقا لیکن الذین لیکن خلقنا اتقو چی پریزگاری کون کی یریگی دی ربهم دخپل ربناب لهم دی دا پارا جنات باغون دی تجری چی بیگی باب من تحتها الانهار لاندې دونو د دینه نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسیږي په دې کې نزلا من المسجد من عند الله د جانب د الله تعالی نه وما عند الله هغه چې په نزد الله تعالی دي هغه اعزاز او اکرامات خیر بهتر دي للابرار د پاره د نیکو کارو خلقو چې کوم الله اکرام دی مؤمنانو لکه وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِشَكَ بَعْضِ دِيلِ كِتَابُنَا لَمَنْ خَامَخَ آسُوكْتِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ چِيمَانْ نَوْلُن كِرِپَ اللَّهِ تَعَلَى باندِ فَوَحْدَانِيَتَ اللَّهِ وَمَا أَوْفَعَ قُرآن باندِ انزل إِلَيْكُمْ چِنَازِلْ كَرَشَوِرَ تَاسُتَا وَمَا أَوْفَعَ كِتَابُنُ باندِ انزل إِلَيْهِمْ چِنَازِلْ كَرَشَوِرَ دی طرفتا چکب تورات او انجیل لی نو پا تورات او پا انجیل هم ایمان وی او پا قرآن باندِ هم ایمان ناڑی خوا خاشعین یریدون کی ویدی للہ دا اللہ تعالیٰ لا یشترونا ناقلی دی بی آیات اللہ پپٹول دا آیاتونو دا اللہ تعالیٰ سمنا قلیلا پیسے لگی اولائک دخ کا خلق لهم ددید پارا جرم جرد دی عند ربهم پنیز در رب دی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب دیر در حساب غستون کر دخپلو بندگارنا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اسبروا صبر کوي تاسو ورابطوا محکم سیگی تاسو واتقوا الله یریگی دا اللہ تعالی نا لعلکم تفلحون دا دید پارت تاسو کامیاب شی او پلاح او کامیابی در تمیلو شی خجی علماء کرام ذکر کئی دی آیت کے چکم دے کنا دی آیت کی یا ایوہ الذین آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ نو علماء کرام ذکر کی دی صورت افتدانا چکم دے وی تقریباً مختلف مضامین ذکر شو خو چکم مضمون ضروریو چی دا اغینا ذکر کی دا کنا نو افتدا دا صورت کسو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو حی القیوم کہ اللہ تعالی دا اللہ تعالی یکتا ذات تے جوندے دے قائم بے ذات تے نو اس بات دا توحید را لے ٹھیک شوا او دی دا صورت پہ اختتام کی آمنوا اسبرو یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو سچلے اسبرو تاسو صبر کوئی پا جہاد باندی وصابرو او تلقین دا صبر کوئی پس سرا تلقین دا صبر کوي خلقو تا پا شدائدو دا جہاد باندی او دا اللہ تعالی دا دین دا حفاظت او دا دیپا دا پارکنکو سے گئی دا پیغمبر علیہ السلام پا معیت کی نو اثبات تا رسالت شو نو خلاصہ دا صورت شو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت نساء مدنی سورت تے دا ترتیب جمعی پہ اعتبار سرا
دا سورت نساء سلورم نمبر سورت تے خواہ او دا ترتیب النزول پا اعتبار سره دا 92 نمبر سورت تے نازل شوه دے رست دا سورت ممتحنہ نا دی سورت تا سورت نساء پا دی بنیاد باندے ویلے کی گی چی پا دی کی احکامات دا نساء ذکر کی گی نو دا دق کی دا وجہ دا مکمل سورت موسوم دے پا سورہ نساء باندے یا کلمہ دا نساء پا کی ذکر کردی شوی دا ونساء من رجالا کثیرا ونساء نو دا تسمیت الکل باسم الجز دا قبلینا دا مکمل سورت موسوم دے پا سورہ نساء سارا خجی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس خلقو اتقو یریگی تاسو ربکم دخپل ربنا الذی آغذات خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحرت دیو نفسنا چاگا سوکتے حضرت آدم علیہ السلام دیکھا نو علماء ذکر کئی بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی اگا اللہ چی سدے المتجلہ بجمعیتی فی النفس واحدہ چی دا تمام مخلوقات را جمع کڑے پا یو نفس کی دا حضرت آدم علیہ السلام ٹھیک شوا اور پسی الرحمن دیر عام مہربانی کا ان کے دے پس سارا بخلق زوجہا چی دا حضرت آدم علیہ السلام بی بی پیدا کلا او بیا دا اغین دا عالم دا انسانان دا اتنا پیدا کلا او دا دنیا پہ آباد کلا الرحیم او خاص مہربانی کا ان کے دے پا مومنانو بندی بی امر التقوی چی دا امور دا تقوی حکم او کدے اخپلو بندگانو تخا ٹھیک شوا یا ایوہ الناس خلقو اتقو یریگی تاسو ربکم دخپل ربنا الذی اغذات خلقکم چی پیدا کری تاسو من نفس واحرت دیو نفسنا وخلق منها پیدا اکل دین زوجا بی بی ددو وبس منها خوار اکل ددینا رجالا کثیرا دیر نارنا ونسانا و زنانا دیری واتقوا اللہ الذی یریگی دا اللہ تعالی اغذاتنا تساءلونا چی تپوس بکی تاسونا بہی دا دی متعلق والارحام او دا صلہ رحمی نو علماء کرام ذکر کئی تساءلون بہی والارحام دا صلہ رحمی پا بارک بدنگوار اللہ تعالی تپوس کئی خجی ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان دے علیکم پتا سباندے رقیبان گہبانی کون کے واتو الیتاما ورکی تاسو یتیمانانو تاب نو علماء کرام ذکر کئی شروع اکڑا پا اداو دا حقوق العباد سرخا کہ حقوق العباد اسلام دا دو سیزونو نا مرکب دے یو تا حقوق اللہ ویلے کی گی او بل تا حقوق العباد ویلے کی گی خواب ٹھیک شوا نو حقوق العبادو کی دا مور و پلار حق امرالے دا معاشری دے عام مشر حق پا کمرالے دا بچو حق پا کمرالے دا خز حق پا کمرالے دا رور حق پا کمرالے دا خور حق پا کمرالے عرص پا کرال القا دا گاونڈی حقم پا کرازی نو اکثر خلق دا حقوق اللہ متعلق خودیر پابند بھی منزونا کئی تحجدونا کئی ذکرونا کئی خود حقوق العبادو پا مسئلہ کی گوارے بالکل صفری خواہ حقوق العباد پا مسئلہ کی کور کی جی کمدن حق مسئلہ بل شانتی رور سرے خبر بل شانتی گاونڈی تینا پا اور کی اولاڑی چاہتا جی کمدن چاہت اخلاقی خنی نور خلق تیس پا بھی سزارر رسی نگوارے دا حقوق العباد تی کم دے کنا دا حقوق اللہ کو خوشی اللہ بدر تماف کی خود مخلوق دا حقوق کو معافی نشتے گوارے خواہ پوئی گئی تاسو وَآتُوا الْيَتَامَى وَارْكِي تاسو یتیمانانو تموالهم مالون ددئی وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ مبدلوی تاسو اغن ردی مال لرا بالطیبی پا جید و پا عمد مال سرا وَلَا تَاكُلُوا مخری تاسو اموالهم مالون ددی یتیمانانو الى اموالکم سرد مالون اخپلو سرا انہو بشکک کان دے دا خوالل ددق مال دی یتیمانانو حوباً کبیر آیا لوی گناہ دے لوی غلطی دے لوی جرم دے خواہ چی کم دے یتیم مال تا بڑی موٹی وطوئی خواہ وَإِنْ خِفْتُمَوْ کچر تیری گئی تاسو اللہ تقسطو دا چینساب پونکی تاسو فی الیتاما پا اغسکی پا نکاح دے یتیم زنان سرا نفنکحون کونو کی تاسو ما استطاب لکم تی حلال وستاسو دا پارا من النسائی دا بیبیانونا مسناد ودوا وثلاسا او
درې ورباع او څلور. نو علماء کرام ذکر کوي کنه وای اکثر مقدار د نکاح په یو وخت کې چې کم دی کنه سړی ته د څلورو نکاحونو اجازت شته چې څلور زنانه د په نکاح کې وي. اجازت شته، خو ګوره د هغې دپاره شرط څه دی؟ انصاف. چې دی انصاف کولی شي او که چېرته دی انصاف نشي کولی که نه نو بیا دله یوم کافي ده. فإن خفتم بس که چېرته یریږئ تاسو الله تعدلو دا چې عدل او انصاف په ونه کړی شي تاسو نو فواحدة بس بیا یو کافي ده. نو د دې شیعګانو یو ډله ده که نه هغوی څه وایي؟ هغوی وایي د قرآن مجید د دې آیت نه وایي چې کوم دی که نه وایي ثابتېږي چې څه دی مسنا دوه نو دوه څو شوې؟ څلور شوې. نو وثلاثه درې او درې څو شوې؟ شپږ شوې. او ورباعه څلور نو څلور او څلور څو شوې؟ اته. نو دا ټولې چې راجمع کړي که نه نو دا 18 شوې. نو وایي 18 ښځو سره چې کوم نو وایي نکاح جایز دی. وایي د دې نه دا ثابت شو. ټیک شوه. نو ګوره یاد ساتئ مسله مې درته ووي چې ګوره صرف او صرف یو وخت کې د یو سړي په نکاح کې د څلورو ښځو چې کوم نه هغه د راتلو اجازت شته، خو د هغې دپاره شرط دا دی چې دی انصاف کولی شي. که دی انصاف نشي کولی که نه نو بیا یو که چېرته د دوو ښځو په مابین کې د انصاف ونه کړه که نه د الله پیغمبر ارشاد فرمایي وایي د قیامت په ورځ به داسې ودرېږي که نه چې دا یو سیټ به څه دا یو سیټ به شل وي، په دې کې به څاني ګورې پوهیږئ تاسو. نن خو ګورې اکثر خلک وایي که نه دوه دویم کومه او دریم کومه، خو ګورې اکثر بیا د حقوقو د ادایګۍ خبره چې راشي نو بیا مساوات هغه اعتدال نشي کولی، انصاف نشي کولی. بیا انصاف ګورې چې کوم نه هغه ضرور پکار دی. ښه الله تعدلو فإن خفتم بس که چېرته یریږئ تاسو الله تعدلو دا چې انصاف په ونه کړی شي تاسو نو فواحدة پس نکاح وکئ یوې زنانه سره او ما ملکت ایمانکم یا چې مالکان وي لاسونو ستاسو ذلک دا خبره ادنا زیاته نږدې ده الله تعولو دا چې ظلم ونه کوئ تاسو وآتوا النساء ورکئ تاسو بیبیانو ته صدقاتهن مهرونه د دوی نحلة په خوشحالۍ سره چې کوي د دوی هغه مهر بغیر د ضرر نه بغیر د زورنې نه هغه مهر ورته ادا کوي. فإن طبن لکم پس که چېرته معافي وکړي دوی ستاسو دپاره په خوشحالۍ سره عن شیء د څه څیز نه منه د دې مهر نه نفسا د خپل طرف نه فکلوه پس خورئ تاسو دې لره هنیئا مریئا په خوشګوار او په بهترین انداز کې. خو که چېرته خپلې درته معاف کو خپلې درته معاف کو نو بیا سره بیا ټیک تا. خو که چېرته ته ورته وایي چې نه ما ته به یې معاف کې ماته به یې معاف کې او د هغې ړني که نه نو بیا سره بیا به ته ګنهګار او که نه هغې راته د خپل مرضۍ او په خپل طبیعت باندې پرېښوده چې ستا مال او زما مال یو دی زما درته پرېښودو نو بیا ټیک تا. صحیح شوه. ولا توتوا السفهاء مورکوي تاسو به هغه بېوقوفانو ته کمقلانو ته اموالکم مالونه ستاسو اللاتي هغه جعل الله چې ګرځولی دی الله تعالی لکم ستاسو دپاره قیاما هغه ذریعه د ګزران ذریعه معاش ورزقوهم رزق ورکئ تاسو دوی ته فیها په دې کې وکسوهم لباس ورکئ دوی ته وقولوا وایئ تاسو لهم دوی ته قولا معروفا خبره ښیسته. اوس یو سړی داسې دی که نه چې هغه د دې مال په اهمیت باندې نه پوهېږي. مال اوس مثال ماشوم ته که چېرته تا چې کوم دی که نه هغه مال دې ورته کېښودو نو هغه به په یو ورځ کې چې کوم نه هغه خوا دې خوا به کېښه په فضولیاتو باندې په نورو ګنده څیزونو باندې به ختم کی. نو الله تعالی وایي چې تر کومې پورې دی په خپل خو په بد په پهچان نه دی پوه شوی دته خپل مال مه ورکو. ښه وابتلوا الیتاما امتحان وکئ تاسو په عقل د دې یتیمانانو باندې حتی تر دې پورې اذا بلغوا په وخت کې چې ورسېدئ النکاح هغه مودې د نکاح ته. نو مطلب اوس یو سړی
داسې دی چې هغه چې کوم دی هغه په خپل پایده او په نفع او په نقصان باندې پوهېږي، بس چې دی بلوغت ته ورسېده که نه نو هغه خپل مال ورته حواله که. اوس یو سړی داسې دی چې دی بلوغت ته اوم رسي او بیا هم چې کوم دی هغه د خپل نفع او د نقصان پہچان نشي کولی که نه، نو تعالی علماو لیکلي دي وایي تر دلا وایي تر کافي حده پورې چې تر کمې پورې دی د خپلې ګټې او د خپل نقصان فرق یې نه دی راوستی که نه، تر هغې پورې دته د مال ورکول دا ګناه کبیره کې راځي. او د دې دپاره علما کرامو عمر ښودلی دی که نه چې اکثر بعضې انسان داسې چې د هغه بلوغت ته رسېدلی خو لیکن داسې ساده غونته کي ها جی نو د دې دپاره عمر وایي تقریبا 29-30 سال چې کوم دی که نه چې د دې وي نو بیا ورته یې حواله که، ځکه بیا دومره څه نه څه دی د معاشرې د دې رسم و رواج او د معاشرې چې کوم رهن سهن دی که نه د دې نه بیا څه نه څه واقف شي ښه. فَإِنْ آنَسْتُمْ پس کچرت میں شو چکلتاسو منهم ددینا رشتن عقل مندی فادفعوا الیہم نوالا کیدیتا اموالهم مالون ددی ولا تاکلوها وقریتاسو دیل علی سرابن پہ سراب سراب وبدارن او پتی دی سارا چی سرے یریگی ددی خبری نچی اراسی ندی رالوی شی نو بیا خبران دی دا مال اوڑی نو چی دی سو رالوی گی چی ارما والا کار کڑی خوا وبدارنو پتی دی سرائن یکبرو دا چلوی شدی ومن کانا سوک چیوی آنین مالدار فلیستعفف پذان دیو ساتی دمال دی یتیم ناب ومن کانا ولا سوک چیوی فقیر مختاجا فلیاکل پس خوراک تیو کی بالمعروفی پخی طریقی سراب. اس یو سڑے صاحب حیثیت تے دے دی یتیم دمال دا اغی خیال ساتی دی یتیم دمال جے کم دے دا اغی حفاظت کی نو کچت دے صاحب حیثیت تے نو شریعت وی دل ندی جائز چرے دا دی یتیم دمالنا دا خپل خرچی دا پارس شے استعمال کی. اس ہاں یو سڑے دا سی دے چا اغا خپل جے کمدر حقا کمزور دے اگر مالی حیثیت چه کمدر حقا دا فقر او دا غربت تے نبی شریعت دتا اجازت ورکڑے دے چه معقول مناسب دا وقت چه کم اجرت تے نو دا اغی مطابق تے نا اغسطے شیخا ٹھیک شوا خود دا پا اغا صورت کی چرے بالکل دا فقر او دا غربت والا جوان تے رہی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ الْكَالَ چوالا کوي تاسو الیہم دیتا اموالهم مالون ددئی فاشهدوا علیہم گوان قائم کی تاسو پدئی بند وکفا باللہ کافی دے اللہ تعالی حسیبا نگہبانی کو ان کے للرجالی دپار دنارینو نصیب اسدا مما دا غمالنا ترک الوالدانی چی پر خودی مور پلار والاقربونا رشتہ داران وللنساء دپار دنانو نصیب اسدا مما دا غمالنا ترک الوالدانی چی پر خودی مور پلار او وفات چیوی خواب والاقربونا رشتہ دارانو مما دا غسناب قلا کلگوی منہو ددینا او قصر یا ڈیروی نو سچل بی ددی تبخ پل حق ورکولشی نصیبا حسنا مفروضا مقرر کلشوی دا اللہ طرفنا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَارِ کلچ حاضر شغت تقسیم دا ترکی تا اولو القربا رشتہ داران دا سی چی دا اغی دا پارا پا وراثت کس اسنشتا علماء لکلی دی کنا وراثت بسنگ تقسیمی گی شریعت دا وراثت دا تقسیم اگا قوانین منگا تاسو تبیانی خواد چی دا نارینه دا پارا سمر ایسا دا مخی برازی دا زنانه دا پارا سمر ایسا دا دا خزی دا پارا سمر دا دا خاون دا پارا سمر دا دا لور دا پارا سمر دا دا زوی دا پارا سمر دا دا مور دا پارا دا پلار دا پارا ذکر شریعت دا وارثانو دا پارا معقول چی سمر شریعت دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مناسب گنل کنا دا اغی مناسب والا ایسا مقرر کرے رکھا. اس بعضی پدی وارثانو پدی رشتہ دارانو کی بعضی خلق داسی چی دا اغی دا پارا پا وراثت کی ایسانی نو کچت دی تقسیم دا ترکی تراغلل کنا نو رٹائیے ما شڑائیے ما سپور استقی و تمکوئی بلکہ سنا سجے کمدر اغا دخپل طرفنا ولا کسکیدیشن ولا سور کئی خواہ. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَارِ کلچ حاضر چی تقسیم دا ترکیتا اولو القربا رشتہ داران نو غیر الورسا والیتاما یتیمانان والمساکین و مسکنان نو فرزقوهم رزق ورکیتا سدیتا منہو ددینا وقولو ایتا سلم دیتا قولا معروفا خبر خستا چی سو کئی
سخت خبر ور سره مکوي نرم خبره کا وليخش الذين دا چې یریږي دا خلق لو ترکو دا چې پریږدي دی من خلفهم رستر دینا ذریة اولاد ضعافا کمزوري الله تعالی وی کنا وی هر یو انسان دی دا سوچ کوي چې یاره که چېرته دی وفات شي او د ده بچي دقسې واړه ترې نه پاتې شي نو د ده د دې بچو سره چې یو سړی داسې بیهیویر کوي نو څنګه حل وی نو مطلب دا چې هر یو یتیم چې کم دی کنه دته د خپل بچی په نظر باندې ګوره چې څنګه په خپل بچی خفه کیږي دقسې د یتیم باندې هم شفقت وکړه ځکه د یتیم په سر باندې چې لاس کېښوده کنه نو روایت کې راځي وایي د دې لاس ته لاندې چې څومره ویښته رالل کنه نو دومره دله الله تعالی په عملنامه کې نیکۍ ولیکي ښه خود شفقت ګورې لاس اسې نه چې تا ډېر خلق بس صرف چې کم نه اسې والا په دې سر باندې لاس وایي ګورې داسې نه د شفقت او هغه د مینې هغه لاس ګورې ښه فلیتقوا الله پس یریږئ د الله تعالی نه ولیقولو دا چې وایي دي قولا سدیدا خبره ښایسته ان الذین بېشکه خلق یاکلونا چې خوري دی اموال الیتاما مالونه د یتیمانانو ظلمن فظلم سراب انما بېشکه خبره دا د یاکلونا خوري دی فی بطونهم په ګېډو خپلو کې نارن اور د دوزخ لراب وسیصلون سعیرا در ده چې داخل به شي دی اور د دوزخ ته څه چل به د دې حرامو خوراک د وجې نه د دې حرام مال د وجې نه الله تعالی به جهنم اور هغې ته به ورداخلوي ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي که نه وایي کل لحم نبت بالسحت فالنار اولا به د انسان په دې بدن کې کومه غوښه چې د حرامو د وجې نه راټوکېدلې ده که نه هغه به الله د جهنم په اور باندې سوځوي نو چې د یو انسان ټول بدن په حرام وي نو بس د جهنم اور یې ځای دی نو الله دې موږ له امان ناکړي صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه اجمعین الله زمونږ د ټولو دا ناسته قبوله کا الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا الله زمونږ صغیره او کبیره ګناهونه معاف کا الله زمونږ د ټولو د معافی د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا الہ العالمین زمونږ د ټولو دا ستړی دا سعی دا محنت الله د خپل رضا سبب جوړ کا الله مونږ ته په خپل رضا راکا الله د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې زمونږ نه څه قسم له کمې غلطي کوتاهي راغلي مونږ ټولو ته معاف کا الہ العالمین قرآن پاک خو ستا کلام دی الله ستا د کلام په ډېر لوی شان دی الله مونږ کمزور یو الله مونږ به د دې د آدابو خیال نه ساتلی الله مونږ ته د هغې معافي وکړه الہ العالمین مونږ ته د خپل علم نه علم راکا الله تعالی مونږ د خپل ضعف د خپل کم علمۍ د خپل کمزورۍ اقرار کوو الله دا چې سمو اوې سمو الله څه زمونږ په دې خولې باندې رالل الله ټول د خپل رضا سبب جوړ کا الہ العالمین زمونږ نه رضا شه الله زمونږ په هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا الله مونږ د ریا نه وساته الله مونږ د نام او د نمود نه وساته الله مونږ د خودنمایۍ د غرور او د تکبر نه وساته الله مونږ ټولو کې عاجزي پیدا کا الله مونږ ته امتحانونو نه وساته الله مونږ د شلیدو د ګوډېدو د ړندېدو د لیوني کېدو نه وساته الله مونږ د بې پردګۍ نه د بې حیایي او د بې شرمۍ نه وساته الله مونږ د خرابو مرضونو د لا علاج بیمارو نه وساته الله زمونږ مریضانو له شفا ورکا الله زمونږ بې اولادو له اولاد ورکا الله زمونږ د پریشان حالو پریشانۍ ختمې کا الله زمونږ د ټولو ضرورتونه او حاجتونه د خپل در نه پوره کا الله دا ناس ملګري چې څومره دي الله ټول خوشحاله کا یا څومره بهر اوریدونکي چې څومره دي الله ټولو ته خیر او برکت ورکا الہ العالمین د دې حاضرینو د سامعینو د دې په عمر کې په مال حال کې په کاروبارونو کې په صحتونو کې الله برکتونه واچو الله د دې د زړونو ټولې جایزې دعاګانې قبولې کا الله ټول جایز ضرورتونه ورله پوره کا الله مونږ ټولو ته صحت عافیت او استقامت را نصیب کا الله دا دوره تفسیر په خیر او عافیت سره پای تکمیل ته ورسولې کا الله زمونږ د ټولو دا دعاګانې قبولې منظورې کا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا